امونه والے خواږه او تازه امونه چاکلیټ ماټیانه تازه امونه. یا خدای شکر دی چې دا سوري خو دې پیدا کړی دی په ایمان په غرمو خو زری شو یار. کله چې دا سوري خو شته د انسان خو د سره درک نه لګي. امونه والے امونه تازه او خواږه امونه یاره ککاریا نه تصویران ورسره وباسئ امونه چاکلیټ ماټیانه نو څه کې د انسان خو د سره درک نه لګي. سوري ته بودري که چې ته یو مسلمان رامخې ته شه هغه یو خو ډېر په منډه را روان دی زما په خیال جوړې ښه پیټۍ یې ماله دي دی لکه په قلاره د خدای بنده. امونه شنه دي دا جوړ تراوه دي په خټو څخه دي اوس یې ګرځوه ماما څوک یې دننه علي امونه شنه دي. ستا څه مسله ده بچې مسله وایه او دا که شنه دي او که تراوه دي ستا مسله څه ده په کار خو څو نه دي دړې دي او که دوه دي مسلې راته وایه بیا څونه وایه مسله هم نشته او امونه هم نه علمه. ستا د اواز راته ډېر ښکلی ښکاره شو شوقیه پنکار راته ښکاري زه هم شوقیه پنکار یم ما چې یو غزل درته ویمه خوریا دا خانداني ته زه ښکاره شوم ته لږ راځې ولې دا بچې مونږ امونه خرڅو څه غزل نه و دا په مونږ باندې مجبوري وباسي دا اوازونه او چې ستا ډېر شوق دی که نه نو راشه زما د اواز په شان اواز وباسه د امونه خرڅ کړه بیا به پس د هغې نه زه ستا غزل واورم. راځې خوشحاله شابه ښه چې دونه شوق دی نو ته اواز د امونو د وباسه زه به دې ومانم بیا شابه. خواږه امونه ولې پاسته امونه ولې تک 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 بس اواز کې دی بچې چاره شته او اواز دې صحیح نه دی پوه شوې په سایلنسر دې لوګي هم راوځي چې دونه شوق دی دی نو زه درته یو ځای ښیم هلته لاړ شه د هغې نه پس په بیا ګورو صحیح شو. او دا زما د رزق مسله ده دلته دا دوبړی موبړی مو ځه ورشه شابه دا به د خدای بنده خلک دې ټول کړی دي سړیه چاکلیټ ماټیانه کوې پستې بادام خواږه او تازه امونه که وس هم نه کېږي تصویران ورسره وباسئ خو امونه والې امونه نانی یاره یو خو چې دا کم هوښیار خلک دی او دا کم د کار خلک دی هله دا خو د انسان غزلي وي یاره مړه پرېږده غزلي چې دا استاد به په کوم ځای کې ناستي یاره دا پوهه خلک نه دی یا په غر کې ناستي او یا ځنګلونو کې ناستي دا څومره ښکار دی یاره اوس په کوم ځای کې ګورو مړه یاره یا الله دا ګیس په کله راځي دا داجو خو موږ له پرې خساک زړه واچو اله دا خو بیا لیوني ستا سور کړې ده ته راځه چې څه دې واورو استاد ته زمین د غوا پیښو کا اته چې دا چل کې الکه خلو بنده کا دا خوراک دی راګ تار کله زمین د غوا پیښې کولې رمباله دی وای نو ځکه مرته وای الکه پاسه مازغر علامه خرابوه پاسه ګوره Run.
السلام علیکم استاد. وعلیکم سلام. لږ وروسته شه وروسته شه. خیر شه. شاګردۍ له راغلی استاد. دا ولې واوره خبره زما چې شاګردۍ له خو راغلی نو خبرې کوه په راګ کې که نه. ډېر ښه استادجي. تا ته ما ونه ویل چې په راګ کې به خبرې کې. ښه استادجي یو سوال دی تی جواب راکړه. وایا او وایا کنه وایا. دا راته ووایه استادجي چې تا شاګردي د چا نه کړې ده که نه. آها ډېر ښه شاګرده ډېر ښه شاګرده او ډېر ښه شاګرده. نازیه اقبال گلزار عالم لکه دا جوړې ټولې سه میلاو شوې ښه. لکه دا خو ډېر غټ سنګر دی یار غټه بلا ده یار. دا خو مې ډېر ښه استاد بېمنتو یار. او خیال محمد او سردار علي ټکر نو په خدای که یا زه د دوی سره میلاو شوی یم او یا ما د دوی سره شاګردي کړې ده سره خواله نه یم ورغلی نو که نه بس قصې پرېږده شاګرده وږی شوی یم سهار راغلی یم او زر ځان زمونږ کره ورسوه دا ځنګل چې څنګه ختم شي مخامخ به تا د یو محله ښکاره شي. شپږم نمبر کور ته زر ځان ورسوه د لوږې نه مړ کېږم شاګرده. لاړم استادجي. ځه شابه ځه ورلما. عالم استادجي. ته خو داسې تش تور رالې ولې خیر شه شاګرده. یاره استادجي داسې خبره ده که نه. تا چې زه کله د دې ځینه رخصت کړم شاګرده ډېر ښه دام ښه دی ډېر مزېدار شاګرده. بس ښه په سور روان وم استادجي. ډېر زر به استاد شي که نه. چې ستاسو کور ته کله ورسېدم استادجي ور مې وټکو ټک. ډېر ښه دی شاګرده نو حد دی. تاسو کور ته ورسېدم ور مې وټک. ډېر ښه دی شاګرده. دغه دی چې یو سړی راله راووتو. هغه به کېدی شي زما وښیو. بس چې سړی راووتو که نه ډېر ښه دی شاګرده. بس ټول وجود یې اور اغوستی و. چې اور یې اغوستی و نو زما په خیال کې ستاسو کور ټول سوځېدلی و. داسې تش تور رالم. خدای دې تباه و برباد کړه نو په راګ کې دې ونیوه خو زر به دې راته کیسه ختمه کړې. خلک به ټول سوځېدلي. نو تا راته ونه وې چې په راګ کې به راته وې. نو خدای دې پېښو باسه زرې خبره خو د راګ نه وي که نه بېخ کې